اللہ تبارک و تعالی فرمائی اے دا ایمان خاوندانو اے مومنانو تاسو اغا خوراک کوئے او اغا پاکیزه رزق خورئ چې من کم تاسو ته درکړی دی چې الله پاک انسان دنیا ته راولېږه نو دی دنیا کې چې انسان ژوند تیری نو د رب العالمین د حکم مطابق په تیری او چې الله د کم سیز نه منع کړی د انسان به د هغې سیز نه ځان ساتي نو الله حکم کړی دی چې تاسو خوراک کوئ نو تاسو به حلال خورئ او الله د حرام خوراک نه منع کړی ده او چې کم انسان خوراک حرام کوي نو د وجود ته حرام خوراک لاړ د هغې حرام خوراک نه چې کومه غوښه جوړه شوه نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي دا غوښه به د جهنم په اور باندې سوځي د جهنم اور ډیر اولا او لایق ته پدې غوښه یعنی دغه غوښه چې د حرام خوراک نه جوړه شوې ده دا به الله د جهنم په اور باندې سوځي دا د حرام خوراک هغه سزا ده انسان د رزق ذمہواری اسم الله غشته ده رزق اسم الله انسان له ورکي اوس تا خپل خوخه د کته په حلاله طریقه باندې پیدا کې او کته په حرامه طریقه باندې پیدا کې ستا خپل خوخه ده نو رزق بتال رب العالمین خامخا درکې د دوړو جهانو سردار مبارک صحابو ډیر زیات د احتیاج زندگی تیر کړی ده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو عبدو غلام مرئی چې مونږ ورته وایو پخوا به دا مریان وو نو هغې مرئی به په بازار کې مزدوري کوله خواري مزدوري او ګټه به یې کوله نو چې هغه به یې راوړه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له به یې ورکړه نو هغه د هغه د کور خرچه او د هغه خوراک و هغه ګټه به یې خوړه یو ځل هغې مرئی یو شی راوړ او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له ورک ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه خور هغه مرئی ورته تا ته پته لګي چې دا نن ما کوم مزدوري او ګټه راوړه دا د صدا هغه ورته نه وی چې کله ما اسلام نور وړي او زه کافروم د جاهلیت دورو نو په کهانت باندې پویدم هم نه او چا کهانت مقصد دا د غیب و خبر ورکول او چا ته می کهانت خولیو نو د عیب و علم خو بغیر د الله نه بل چا سره شته دی نه نو ای پاغه باندې زماغه مزدوری پاتې و نن را سره په لاره کې هغه سړی میلو شو ما ورته وی یاره ما لا هغه خپله مزدوري راکه نه هغه راله راکړه مې تاله راوړه او تاله مې درکړه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته پته نه لګېده چې د دې شي خوراک زما دپاره جایز دی او بې تپوس یې کړی چې ورته پته ولګېده نو دا لاس او دا ګوتې په دې خولې کې تالو ته وردن نه کړې او دومره زور یې ولګو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې هغه څومره خوراک یې وکوي ډېر په زور او په تکلیف سره یې الټی وی ما سره دا یره پیدا شو چې د پلار نه مې چته سو نه خیږي وی دومره زور یې ولګو خو چې په خېټه کې یې کم شي نو هغې الټی که هغې قې دومره د احتیاج زندگی تیره کړې ده حالان کې چې د یو انسان خېټې ته حرام خوراک لاړ او ده ته پته نه لګي رب العالمین د ده په دې مواخذه و نیول نه کوي الله ته دا تپوس نه کوي چې تا ولې کړی دی هغه ته خو پته نه لګېده
او بیا چې خېټه تلاړ نو پاغه باندې دا غیول ټیم نشته چې ورګه د معده پریشن بکیدا به تر وباسه او یا بولټه کې خدا پاک پیغمبر مبارک صحابي دی پړ کې د الله یرادا د امام الانبیاء د تربیت کړي دي دومره تکلیف ځان لور ک چې الټه یو کړه خوراک را بارک من بخپل جون تلګونتیو ګورو کم انسان تو ګورغه د حرامونه کم انسان بچته او پاکته الا ماشاء الله ډیر زیات کم خلق به چې هغه به د حرامونه دا بچي الله دې زمونږ استاد او حفاظت وکي الله دې حفاظت وکي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحابي دی حضرت ابو دجانه رضی الله عنه ډیر زیات بہادر انسان دی ډیر بہادر انسان د احد په جنگ کې چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک باندې پغشو باندې گزارونه شروع شو نو د ابو دجانه رضی الله عنه راغه او د دواړو جهانو سردار ته مخامخ خودرید شای کافرانو تکلو مخه امام الانبیاء تک شاکول وطن دا بيدبي دا نو شای کافرانو تک مخ امام الانبیاء تک ځان نه ډال جوړ ک یو غشي براته ابو دجانه رضی الله عنه کې بننوته او رسول الله مبارک بچ کړي دي څومره مینا د رسول الله مبارک سره خو سره د دې چې کله پاک پیغمبر مبارک پسې به د سار مونږ کو نو د دوړو جهانو د سردار مبارک عادت بدو چې کله سار به سلامو ګرځومون به کو نو صحابه ته مخ راواړو بعضی وخت کې به د صحابو نه تاسو کو تاسو کې چا خوب خو نه لیدلې نو که چا به خوب لیدلې او تعبیر به وک او بعضی وخت کې به ما دا خوب لیدلې نو د سار د مانځنه پس به امام الانبیاء کې ناست صحابه هم کې ناستل حضرت ابو دجانه رضی الله عنه بروان شو لا بڑ حالان کې څومره مینه د امام الانبیاء سره چې په خپل وجود د رسول الله مبارک نغشي منې کاوه روزانه به سار دا کارو تبا دا سب خاص موسم کې ودا چل کو د دوړو جهانو سردار مبارک وته ابو دجانه ته چې د سار د منځو کې نو ته اشاره کې ما سره ولې ندازي ولې پورن ولې لاړ شي وی دا الله رسول الله می غواړي چې تاسو سره ناستم تاسو نه مړنه کیږي چې لاړ شم خو زما چې کم گاونډیان دي نو دا غوی ته چې زما کم دیوال دی د هغه دیوال په خوا کې د میوه یو بوټی د سیم او داغه یو سانګ او خراخ من کر راوړېدلې دي نو د شپې چې کله واره شیغه کې میوه د سیوان میوه د پکې نو هغه باد ته غمیوه من کر را غرزولی نو زه چې سار مونږ کما نو زه په تلوار باندې لاړ شم ما سره سوداوي اسنه ماشومان بچی می د خوب نه را پاسېدلی نی او دا پردې میوه نه خوري نو پمنډه باندې ځان په تلوار باندې کوړته ورسوم نو هغه سیوان او هغه میوه په جوله کې راټوله کما نو هغه گاونډیانو لا आवाज ورکم نو اغویله په کوسه کې ورکم وې ساجه تغویرات وې خو به کنه وړو به خړلې وکړ اوس زمنګ ته وګورم کستا طرف ته یو گاونډي د کور څنګه راغلی دا یا د الوچی بوټي سیب دا غټ غټ کانی وي او دا کور کې به پراتی واړه به د امکانی ولی او تابم چوکر اغشتي او دا غا بوټي به پوي نه الله الله تعالی کرسي کې یو کس د الله سونیس نو زمون خدال دی پردی بوټي تم سیب چوکنی ولی او پردی بوټي تم لیندنی ولی او دا غې نه به ور غورځو دا مونږ تاړو ګنا نخکاری دا خلکو تاړو حرام نخکاری او حالان کې چې یو شی حرام یو انسان وته حلال وي نو دی پاغه باندې ډیر سخت ګناګاری کې کو پر تپیوزي د ایمان نه پیوزي حلال او حرام ویل د عظیم ګناه ده او د دوړو جهانو د سردار مبارک صحابه دي څومره خشته تربیت ول امام الانبیاء کړي دي سار په وخت راشه جمعات کې امام الانبیاء سره مکینا او زر در اغرا پروت میور ټوله کا هغه گاونډیانو لیوس الله دې مونږ او تاسو کې داسې احتیاط پیدا کړي د حرامونو
چې کم انسان د دوړو جهانو سردار مبارک فرمای د کم انسان خوراک د حرام وي او د کم انسان سکاک د حرامو دی خوړلیم حرام او چې کم سکی اشیس کی اغم حرام او جامعم د حرامو ده پاک پیغمبر مبارک وی د دعا بنه قبلېږي خوراک د حرام دی خوراک حرام سکاک حرام شو او جامه حرام شو امام الانبیاء وی دعا به نه قبلېږي نو اسم لاسونه اوچت کړي او خلدي کوپې شو دعاګانې کوه کنه سپې لږ د اختیار زندگی به تیره کې او به ګورې مونځ الله پرس کړی دی دا د الله حکم دی و الله دا حکم هم کړی چې د حرامو نه به ځان ساتي هغه یو حکم به منم او دا بل حکم به نه منم بعد وقت انسان د قرآن تلاوت کوي دا نفلونه کوي نور ذکر اسکار کوي ډیره خبره ده الله عبادت خو د دین بهترین خبره ده چې انسان د حرامو نه ذات ساتي د ټول نه زیات عبادت گزار هغه انسان دی د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې هغه د محرمات او د حرامو نه ځان ساتي نو دا د ټول نه زیات عبادت گزار دی یاد اوساته پردی حق دا هیڅ چر الله پاک نه ماف کوي خپل حق الله غواړي هغه به درته ماف کوي او پردی حق رب العالمین ماف کوي نه د وعظ او د نصیحت په کتابونو کې واقعه ذکر کړی ده یو عالم درس او تدریس کې زندگی تیره کړې و د الله په عبادت کې جون تیر کړی و په ذکر او اسکار کې جون تیر کړی و هغه وفات شو شاگرد دی وی د وفات نه پس یو څو ورځې پس مې د خپل استاد په خوب کې ولید ډیر په بد حالت مې ولید سخت ګرمي ده او زه وایم چې سخت ګرمي ده او دې پاغي ګرمۍ کې ولاړ دی او کله یو خوا منډې و یو کله بل خوا لکه په دې ګرمۍ کې چې په دې سور نور باندې دی نور ته ولاړي او خپې بلې خپې وي ځمکه هم ګرمۍ او بنده سوري پسې منډې وی دغه شان دی کله یو خوا منډې وی یو کله بل خوا منډې وی ما ورته وی چې مولوي صاحب استاد جي دا ولې تا دا دومره ذکر اسکار کړیو او دا دومره نفلی عبادتونه دیم کړی دي او دومره درسونه دي کړی دي په دې کې یو د الله په نسبت باندې قبول شوی نه دی دا دومره سخت تکلیف کې ته مبتلا یې ما ته وی چې نه داسې نه ده د کوم عباداتو توفیق چې مال الله پاک را کړیو عبادتونه رب العالمین زما قبول کړی دي وی ما ورته وی چې دا په بد حالت تی ولی وینم وی راته وی چې زما گاونډیانو نو پخوا د ګندلو د ماشين نو پستنو به خلکو ګندل کول نو زما جامې شلیدلې وي نو دا غوینه مې دا غي جامو د ګندلو د پارستان راغشته و جامې مې وګندلې خپل ضرورت مې په پورا ک په کار خدا و چې غستن ورته ما رسول وي مال ماره کې خودا نن ورکوم سبا ورکوم نن ورکوم سبا ورکوم ز بس ورکوم نو کې مې خودا پال ماره وی ما وی چې ور بکم دا نیت مې دا ورکولو وی مرګ را باندې راغی د مړ شوم اغستن پاتې شو دا ته چې ما په عذاب کې مبتلی نه دا د جامو دا غیوي د ګندل ستن د وجنه چې ما کړه پردل ماره کې پاتې ده یو ستن باندې الله یو عالم له دومره سزا ورکي نو چې بیا له عبادت تمنی کور دیم د حرام په مال باندې جوړ کړی دی خوراک او اسکاک دیم حرام دی جامه دیم حرام ده او هر څه دی حرام دی الله دې رحم وکړي د مر خوشته حل بسی وی راته وی چې الماره کې پرته ده وی د هوب نه را پاسېدم چې کله سار شو نور عالم ور مې وډبو وی چې ور مې وډبو چې د کور نه داغه سوکره وتل وی ما ورته وی یره یو تپوس تر نکوم زمون استاد جی مولانا صاحب د گاونډیان نچتستن خو نه وراغشته وی راته وی چې راغشته و جامع شلیدلې وي او داوی نستن راغشتي واغه جامع پیو ګندلې او هغه بیا وفات شو کور کې الماره کې پرته ده خو زمونږ میلمانه زی راځي نو مونږ چې زه ورکوې او میلمانه زی راځي لا ورکولو توزګار شوي نه وي ما وی چې خوب خو مې رښا دی
خوب خو رښتیا دی. وی ما ورته چېرې هغه والد صاحب ستاسو او هغه خپل مولوي صاحب مې په بد حالت کې لیدلی دی، نو مهرباني وکړه هغه ستن لږه راوړه. وی په منډه یې هغه ستن راوړه. وی هغه مې ګاونډیانو ته ورسوله. وی هغوی ته مې هغه خوب هم وی چېرې دا دومره پکې تاخیر راغلی دی، د الله دپاره یې معاف کړه. وی چې دا ستن ورته هم موږ بخلې ده، موږ ته څه پته وه. نو په یو معمولی ستن باندې رب العالمین یو عالم له دومره سزا او عذاب ورکوي، نو چې زما او ستا به څه حال یې الله دې رحم وکړي. نن سبا د حرامو او د حلالو بلکل تمیز اړوشته دی نه، بلکل نشته. خو بس سیبا بس مال را جمع کول، هل من مزید هل من مزید. هر انسان نه د سلیمان علیه السلام هغه کب جوړ شوی دی، خولې واضح کړی چې دی نه به نورم زیاته شي. وګوره زیاته که زیات مال ښه دی. عثمان رضی الله عنه سره نوسو، عبدالرحمن ابن عوف عبدالرحمن رضی الله عنه سره نوسو، خو دومره ده د حلالو. الله دې د حرامو نه وساتي. د دواړو جهانو د سردار مبارک دو صحابه و دوا، یو حضرت صعب رضی الله عنه او بل عوف ابن مالک رضی الله عنه، دا دواړه صحابه دي. نو دا صعب رضی الله عنه وفات شو. چې وفات شو نو د عوف رضی الله عنه عوف ابن مالک په خوب کې ولیده. و یره رب العالمین در سره څه وکړل، الله در سره څه وکړل. نو د هغه په دې سټ باندې داسې داغو لکه په اور باندې چې یو شی وسوځي، داسې داغو پې ورته وایي دا په سټ دی، دا داغ ولې دی؟ دا خو داسې داغ دی لکه چې په اور باندې سوځېدلي، دا ولې؟ ورته وایي عوفه وایي د یو یهودي نه مې 10 دراهم قرض کړي، 10 دراهم، او زما د ورکولو اراده وه چې ما وی دا 10 دراهم ورکومه، خو ما نه پای کې تاهیر شو، ناراستی رانو شو، ورکړی مې نه دي. نو دا ته چې کم داغ اینې او دا ما ته عذاب میلو شوی دی، دا د هغې د وجې نه، دا د هغې دراهمو د وجې نه. چې کله د خوب نه راپاسېد نو بیا راغی هغوی ته یې غالوې. نو چې هغوی ته یې لوې هغې بچو ته هغوی وی بلکل دی د یو یهودي نه راغېشتې دي، المارۍ کې 10 دراهم پراته دي، هغه دراهم یې راوړ هغه یهودي له یې ورکړل. او دا صعب رضی الله عنه دا ګوتې نه وې، دا ګوتې یې پټې کړې وې. وی دا ولې دا عوف رضی الله عنه ورته وایي یره وی دا چې الله ماله په هغې باندې کومه سزا راکوله ډېره زیاته سخته وه، نو د ډېر تکلیف د وجې نه مې په دې ګوتو ځان له چکونه لګولي دي، چکونه. الله راته وی تا پې چکون لګولي د لاسونه در لخه کوم نه. د دواړو جهانو سردار مبارک له عوف رضی الله عنه راغی، د الله رسوله هغه صعب رضی الله عنه ما په خوب کې په دې رنګ باندې ولیده، په ګوتې ځان له چکونه هم لګولي دي، هغه 10 دراهم خو موږ هغه یهودي ته واپس کړل. د دواړو جهانو سردار مبارک ول د الله نه دعاګانې وغوښتې، او وی الله د لاسونه ورله وبخه دعاګانې وغوښتې. نو ګوره قرض یې ورکو، دا نه چې نه یې ورکو، خو د مرګ خو پته نه لګي. تا ته خو مرګ دا نه وي چې هلکه در روان یم ګورې قرضونه مرضونه خلاص که او ځان تیار که ګورې در روان یم، نه، هغه ورکو. او موږ او تاسو خدای الله دې رحم وکړي، که چا له قرض ورکوې که نه نو غټ کاڼ یې ورسره بیا ورکه چې سر پې درله ماتی. او که قرض پسې ورشي یاره نن بشي ښه، سبا بشي، سبا بشي، بله ورځ بشي. هغه زمونږ د پښتنه هغه خبره وي نن بشي سبا بشي او نشته پیدا بشي، او ته زمونږ ورور یې کالو سر به ګورې، کالو سر ورته ګوره، بیا قرضونه څوک نه خلاصوي. قسم په الله که دغه بچي دې په کار رالل، د کومو بچو د پاره ته لګې حرام کې، دغه مور به دې په کار را نشي، د کوم مور د پاره ته لګې حرام کې، او دغه رونه به دې په کار را نشي، د کوم رونو د پاره د جهنم اور ته دې ځان نیولی دی. حرامو د وجې نه به د جهنم اور ته ځې. نن د جهنم اور ته موږ د پلار د وجې نه، د مور د وجې نه، د بچو د وجې نه، د رونو د وجې نه او د خویندو د وجې نه جهنم اور ته ځان نیولی دی. الله دې رحم وکړي. هر انسان دې خپل وګوري، څه خلک نه کوي. په دې لاره باندې ته یو شی کې راځه جومات ته راشي مونځ مو کې، او چې ګورې نوې کیړی پکې صحیح کړې کیړی تختولي،
د جمعات نه موټر سایکل زمونږ د جمعات نه څو ځله موټر سایکل اغلا شوی موټر سایکل خلک تختی سپلې خلک تختی هر شي خلک تختی نو سیب دال دی دا د وزیرستان مولوی صاحب د ډیګران په دې جمعات کې دراته یو خبره کوله تاسو ټول پیژنې بټېغه استاد مدرسې ته راغلی ناغوی عالمان راغلی و ډیره پخوانه خبره وی ما ته وی چې د افغاني صاحب جمعات ته مې بودره باباجي په وختو کې وی چې د افغاني صاحب جمعات ته بوته د ماخام ټیم نو چې د ماخام ټیم وی بس هغه جمع تیار او یو کس جمع ته ورمخ کې او بس مونږ په شاته ودرېدو وی چې ورمخ کې وی دا غاړو تلاوت صحیح نو وی زړه لکه ملامت او تلاوت یې صحیح وی چې کله سلام وګرځاو کنه وی دې کسانو ته وی چې دا خو د شمس الحق افغاني صاحب جمعات ته او دومره په دې محله کې بل څوک نو چې تاسو امامت ته ور مخکې کړی دومره لوی عالم او داغه جمعات او دومره بل څوک نو دا قرات هم سید تلاوت هم خطا کوي وی جنا دا هر وخت خطا نه وی دا کله نه کله پکې خطا کیږي وی من وته چې خطا ای چا تلاوت خو هر وخت په کې خطا کیږي دا کله نه کله ولی خطا کیږي یاره وی دا چې 400 پیم کوي نو چې کله 400 پیم کړي نو بیا چې مانځ ته ورمخ کې کو بیا خطا کیږي وی من ولا مو وته چې دا پکې لا بیاله کله نه کله خطا کیږي او 400 پیم هم کوي او بیا مانځ ته ورمخ کې کوي نن صدارو چې 400 پیم کوي نو مانځ ته ولی مخ کې کوي وی چې مانځ ته مخ کې نکونو بیا الته پیزار پټي سر خوړلې پیزار پټي نو دې مې امامته ته ورمخ کې کړي چې زمنګ د نظر مخ کې چې پیزار پټ نه کی نو سیب چې د مولای هدالي هغه ورمخ کې کې چې پیزار پټ نه کی او د خلکو دالی هر شی تختی ناخیر کیږي بس یو ورځ را روانه ده قبر کې بدر ته پته ولګي د محشر په میدان کې بدر ته پته ولګي پته دا دومره لوی مقامات چې الله ورکړي دي اعبد الناس د ټول نه زیات عبادت گزار امام الانبیاء هغه انسان دی کوم د حرام او محرماتو نه ځان ساتي امام احمد ابن حنبل دا زمنګ په دې بزرګانو کې ډېر لوی بزرګ تیر شوی ډېر متقی او تقوادار انسان تیر شوی ټول ائمه تقوادار د لکونو احادیث حافظ یو ځل کور کې ناشته خامخا خزه خاون له ډوډۍ راوړي خځې ته یې ډوډۍ راوړه چې هغې ورته کله ډوډۍ کېښوده او د هغې نه یو نوړۍ اوچته کړه او د خولې ته یې کړه واپس یې کېښوده ورته یې وې د دې نه ماله د حرامو بوی راځي ښځې ورته وي سړي حرام پکې کم ځای دي اوړه زمونږ د کور دي اوبه زمونږ د کور دي خشاک زمونږ د کور دی طبخې زمونږ د کور نغرې زمونږ د کور حرام پکې د کم دی نه رالل یاره وی د حرامو بوی ترې راله راځي نو چې ښځې سوچ وکړو خمبیره د بل چا نه راغشتې وه وی معلومیږي چې د حرام پکې د هغه ځای نه راغلي دي امام احمد ابن حنبل هغه ډوډۍ ونه خوړه څه موده پس ښځې ته یې وې هغه ډوډۍ هم څه کړه وی تام نه خوړه او سوالګر هم نه خوړه چې کله به سوالګر راغی او هغه به الله پاکه مو به خسروړی کوي وی موږ بوله دا ډوډۍ ولېږله نو چې موږ بوله ولېږله ورته ویې چې ګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلې وی هغه به وی چې احمد ابن حنبل نه ده خوړلې زما څه کار دی چې خورمې نو سوالګر هم نه خوړه موږ د دجلې دریاب ته وغورځوله امام احمد ابن حنبل په ټول عمر کې د دجلې د دریاب کب نه دی خوړلی چې دا ډوډۍ به د کم کب خېټې ته تلي اسې ناغه کب ونه خورم حالان کې کب په دې باندې نه دی مکلف چې ته به حلال خورې او حرام به نه خورې که یو کب حرام خوراکو کې د هغې خوړل تاله جایز دی خو دې ته ورع وی دې ته تقوا وی حرام خو پرېږده چې د مشتبهاتو نه هم ځان ساتل دومره پاکه زندگی تیره کړې ده نو چې دومره پاک ژوند دې تیر که الله وله کوم مقام امام احمد ابن حنبل صاحب له ورکه 100 کرته رب العالمین په خوب کې ولید 100 کرته الله امام احمد ابن حنبل صاحب په خوب کې لیدلی دومره لوی مقام وله الله ورکه او چې کله وفات شو نو د وفات نه پس 234 سال شو 240 کاله د امام احمد ابن حنبل صاحب د وفات شو نو په هغه علاقه کې یو کسو
هغه وفات کېده وای زما دا قبر د احمد ابن حنبل سره قبر کې خواک ته زما قبر وباسه بچو وتوی دا ولی وی کله راته وی چې بنده صدر الله وروړي دي ویم بچ الله خالی لاس راغلم استاد دین د یو لوی عالم د احمد ابن حنبل گاونډی ما نو چې رب سره کینو کی دی شي دغه برکت مې رب العالمین وبخي نو د امام احمد ابن حنبل صاحب د وفات نه پس د هغه سړي قبر د امام احمد ابن حنبل صاحب په خوا کې کنستل شروع کړل 240 کال شوي 234 سال چې کله هغه قبر ښکته شو او لحد ته ورسید د ډورې ته ورسید نو د امام احمد ابن حنبل صاحب د لحد نه چمان را پریوتل 240 کاله پس امام احمد ابن حنبل ښکاره شو په قبر کې داسې روغ او رمټ تازه پروت او تابیوس چې خو دی دا ولی دا ځان د سلنه ساتلې دي ځان د محرماتو نه ساتلې دي او ځان د حرامو نه ساتل الله ولا سمره مقام ورک او چې کوم انسان ځان د حرامو نه ساتي دته په عبادت کې لذت په عبادت کې عبادت ورله خوان ورکي الله به د نیک اعمال توفیق ورکي امام احمد ابن حنبل سے دا د امام شافعی صاحب شاگرد دی او امام شافعی صاحب د امام محمد شاگرد دی 2 کال د امام محمد صاحب شاگردی کړی دا او امام محمد صاحب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد دی نو امام شافعی صاحب یو په مصر کې اوسېد نو امام احمد ابن حنبل ته خط راولېږه خط کې ورته لیکلو چې احمد ابن حنبل ډېر وخت شو زموږ ستا ملاقات نه دی شوی او ما ته یاد شوی نو که چته تا سره موقع و ټیم د سره او مصر ته رالې زه به دې م لږ وینم او د مصر چې څومره علما دي هغه هم ستا په انتظار باندې دي هغه به دې م وویني امام احمد ابن حنبل صاحب ته چې کله د خپل استاد خط ملو شو چې هغه وکړ نو د هغې په جواب کې ورته خط ولیکه چې یاره جی انشاءالله العزیز په پلانکې میاشت کې پلانکي تاریخ باندې به زه مصر ته ځان در رسوم امام احمد ابن حنبل په هغې تاریخ باندې ځان مصر ته ورسو هلته امام شافعي صاحب ته خو تاریخ معلومو چې نن به احمد ابن حنبل راځي او دا خو د لکونو احادیثو حافظ دی د امام الانبیاء حدیث ورته یاد دی لوی محدث دی نو هغه د امام احمد ابن حنبل استقبال لروت امام شافعي صاحب چې روت د هغه چې څومره شاګردان هغه هم روتل علما هم روتل او هغه مالدار خلک وزیران هغه بادشاه د امام شافعي صاحب معتقدو هغه هم استقبال لروت د امام احمد ابن حنبل ډیر زیات خشته او خپل استقبال وکړ یو ورته وی زما به میلمه بل ورته وی زما به میلمه امام شافعي صاحب نه ما سره به هغه وی ز خپل استاد راغلی امام شافعي صاحب لا زه به هغه سره پاتې شم څه خبرې به وکم لږ د سره به مشغول شم خلک وی ډېره ښه یو نیک انسان چې له چا ځای ته راشي نو یوازې هغه نه دي بلا برکتونه هم ځان سره وړي د امام شافعي صاحب په کور کې زنانه خوشحاله دي ماشومان خوشحاله دي چې نن یو لوی محدث احمد ابن حنبل راغلی دی دا خو بلا برکتونه انشاءالله زمونږ ځای ته راوړي زمونږ دا ځای به الله نور هم د برکتونو ډک کړي خوراک یې ورله تیار کړ چې کله ماسخوتن او د ماښام نه وروسته ورته ډوډۍ کېښوده امام شافعي صاحب ناست دی احمد ابن حنبل هم ناست دی امام احمد ابن حنبل خوراک شروع که خو خوراک چې سړی کوي نو داسې لږ زر زر کوي او انسان چې په څومره ډوډۍ مړیږي نو هغه ونه خوړه د هغې نه ډېره زیاته وخوړه خوراک یې زیات وکړه حالانکې خوراک کم پکار دی ماشومان خو هر څه ته ګوري د امام شافعي صاحب ماشومان لونه وي هغه نیغ نیغ ګوري ورته امام احمد ابن حنبل صاحب ته دا یې نور کړه چې یاره دا خوراک یې خو ډېر زیات وکړه اخو هم د امام شافعي صاحب لونه وي پړه کې وي دا دومره لوی عالم او محدث او دا دومره خوراک څوک کوي یا دریو څلورو کسانو خوراک یې په یوازې باندې وکړه داسې لوی انسان دی چې کله امام شافعي صاحب کور ته لاړ وته بابا وی ته خو چې دا ډېر لوی سړی دی
نو چې دا دومره لوی سړی نیک سړی دی نو دا نه خوراک څوک کوي لکه دا ده چې که دونه خوراک خوات کوي یو نیکان نه کوي. هغه وی بچې ما هم محسوسه کړه او کیدی شي د څو ورځو وږي نو اوس میلمه ته خو څوک دا نشي ویلی چې دا دومره ډېر خوراک ولې کوي. هغوی ورله په کوزه کې اوبه راوړې. امام احمد ابن حنبل اودس وکړ، امام شافعي صاحب سره لاړ، کوزه تشه شوه، دې منزله لاړ، هغې ماشومانو کوزه واپس ډکه کړه چې یاره بیا سار راځي پیش تهجد له پاسي چې کوزه ورته ډکه پرته چې کله احمد ابن حنبل راغی د ماشومانو ورته کټ سم کړی په هغې کټ کې سم لاس کوزه ورته پرته ده ورته یې ځکه تهجد له پاسېدی کوزه کې درته نورې اوبه پرتې دي. هغه وی صحیح ده. چې کله د سار د مانځه ټیم شي امام شافعي صاحب د کور نه راغی او احمد ابن حنبل ته ویل چې زه مانځله دواړه مانځله را روان شو، کوزه همغه شانتې پرته ده اړو داسې ونه کړ چې ماشومان یې راغلې او بستره یې راټولوله چې ویې کړه ویې کتل نو کوزه خو همغه شانتې ډکه پرته ده. هغوی وی معلومیږي چې خوب یې ټوله شپه ډزولې جومات کې بیا چېته اودس کړی ځکه خوراک یې بېګیا شی زیات کړی خوراک یې زیات کړی دی نو به ټوله شپه اوده پروت و تهجد یې هم نه دی کړی. خو دا څنګه غلوی امام دی، دا څنګه داسې لوی محدث او ډېر متقي او پرهیزګار انسان دی چې تهجد یې مونه کړل. چې کله امام شافعي صاحب کور ته راغی نو ماشومانو ورته وی چې بابا راشه هغه کوزه خو ډک په ډکه پرته ده. هغه بېګا چې اودس وکړه د هغې نه پس ورته مونږ کوزه ډکه کړه ډک په ډکه پرته ده تهجد له هم نه دی پاسېدلې دا ته څنګه دومره صفتونه کې. امام شافعي صاحب وی چې احمد ابن حنبل دا خو د تقوا د پرهیزګارۍ غر دی خو پته نه لګي انسان کې بدلی راځي څه بدلی به پکې راغلی وي. نو امام احمد ابن حنبل سیوتی احمد ابن حنبل دا تا کې تغییر او تبدیل د کمې نه راغلی د دریو څلورو کسانو خوراک دی وکړ او بل دا چې تهجد دی هم نه دی کړی دا ولې کوزه خو ډکه پرته ده. امام احمد ابن حنبل صاحب د کشف او د کرامتو وته استاد جی محترمه چې تا بیګا ډوډۍ کېښوده ما ته الله په هغې باندې انوارات راښکاره کړل دومره انوارات ما په یو ډوډۍ نه ایلي لکه ستا په خوراک باندې چې وی ما وی چې دومره حلال خوراک به بل ځای کې پیدا نشي لکه دا چې دی دا خو د انواراتو ډک دی. وی ما وی چې ښه ډېره وخوره 2-3 ورځې په ځان ناره تېروم خو ډېره وخوره پرېږده چې د برکت ډوډۍ مې زړه ته زیاته لاړه شي خېټې ته زیاته لاړه شي ځکه مې زیاته ډوډۍ وخوړه او د هغې دا برکت و چې ټوله شپه مې خوب نه دی کړی. نو د قرآن حکیم د یو آیات نه مې سل مسایل روغ کړي نو زه د شوې نه یم تهجد مې د ماسوتن په اودس باندې وکړل او خوب مې نه دی کړی سل مسایل مې د یو آیات نه روغ کړي نو ما په اودس باندې څه کول. امام شافعي صاحب لونو ته وی راشه وګورئ کنه تاسو ته مو نه وی چې تقوا د پرهیزګارۍ غر دی ټوله شپې خوب نه دی کړی د قرآن د یو آیات نه سل مسایل روغ کړي. پته ولګېده چې کم انسان حلال خوراک کوي الله به د نیکو اعمالو توفیق هم ورکوي. دا د شپې تهجد مو شو د قرآن حکیم او اغلب الله پاک نورم حافظه قوي کوي الله به ته نورم د دین کار امام احمد ابن حنبل صاحب نه په دغه شپه کې الله د دین څومره کار واغشت. نو داسې نه ده چې یوازې مونځ به کوو اودس به کوو روژه به نیسو زکات به ورکوو حج به کوو نه دا به هم کوو خو یوازې په دې باندې به اکتفا نه کوو د حرامو نه به ځان ساتو. ګورئ ولی ځکه بعضې وخت کې که ته مونځونه کې الله به پې سزا درکوي او الله که وغواړي نو تا ته بښنه هم کولی شي خو حرام او پردې حق دا د رب العالمین بلکل درته نه بخي. دا به نه وی دا خو زما د مور پی دی او بد دا خو مالی غنیمت دی پردې شی رب العالمین هیڅ چرې بخي نه. چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک تبوک دغه ته لاړ خیبر علاقې ته یهودیانو د علاقې فتح کوله او د هغوی نه محاصره وکړه هلته نو یو شپونکي د یهودیانو چیلې یې سرولې چې هغو کتل چې یاره دا خو د مسلمانانو پیغمبر هم راغلی دی او خپل ملګري هم ورسره راغلی دي او ځای په ځای باندې دا پراته دي
نو هغه راشه یو پوچې به ورشم چې وګورم چې کله راغی د خلکو نه تپوس کو استاسو سردار کم ځای کې دی هغوی ورته یو خیمه خو له دې خیمه کې دی د هغه دا ګمان و چې د مسلمانانو پیغمبر دی بادشاه دی د ده خو به چېرته ډېر خاص ځای کې به نو چې خیمه خو معمولی خیمه وه چې رادن نشو د دواړو جهانو سردار مبارک ته وکتل نو پاک پیغمبر مبارک ته وایي ته څوک یې وایي زه د الله پیغمبر یم په یو الله باندې ایمان راوړه هغه شپونکي په هغې ځای باندې مسلمان شو سمدستي مسلمان شو اوس د فرض مانځه وخت نشته د جهاد ټیم دی او د هر ټیم هم نه دی وایي د الله رسوله زه څه وکړم وایي یاره ما سره که دې جهاد کې شریک شوې وایي که شریک شوم نو بیا وایي که شریک شو ته شهید شوې نو ستا د جنت ضامن به زیم مسلمان شي د جنت ضامن به دې زیمه او چې شهید شوم د جنت ضامن به دې زیمه او دا تور وجود به د الله په خشته وجود باندې بدل کی هغه سړی مسلمان شو او جهاد کوي د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي دا چې کومې چیلې تا سره دي وایي دا د یهودیانو دي او دته هغوی له سره د دې ته مالک نه نو دا چیلې او ګړې هغوی له بوزه بیا راشه جهاد بکې دې ته د دواړو جهانو سردار مبارک ونه کتل چې دا خو د یهودیانو ګړې چیلې دي او دا یهودیان دې سره به اوس موږ جهاد کوو همدا مال به ته موږ په غنیمت کالی او دا به مال غنیمت او دا خو د یهودو مال دی بیا هم امام الانبیا ورته نه وی وی نه وی دا د یهودیانو چیلې دي او دا تا سره امانت دي لومبې د امانت هغوی ته ورسوه ګوره د یهودو شی دی وی دا ورته ورسوه هغه شپونکی لاړ او هغه چیلې یهودیانو ته ورسولې او بیا راغې د دواړو جهانو سردار مبارک سره هغې سره جهاد وکړو پای کې ورته شهادت ملو شو اوس د یهودیانو چیلې هغه هم د دواړو جهانو سردار مبارک هغوی ته رسولی دی وی دا امانت دی موږ او تاسو وګوره خلق د بل نه موټر سایکل تختی گاڑی به تختی بیا د پیښور کې خو ډېر زیات بدل دی تماچه به در باندې کېږي موبایل به در نه والي او بس لنډه خبره دا ده وي دا زما د مور پی دی پته به ولګي چې دا ستا د مور پی دی او که دا د پردې مور پی دی پته به ولګي دا نن چې عبادت ته زموږ د خلکو نه کېږي او دا توره تیاره دا د څه د وجې نه دا هم د دې د وجې نه د دارالعلوم دیوبند ډیر لوی عالم مولانا یعقوب رحمت الله علیه چې د مولانا اشرف تانوی رحمت الله علیه استاد دی او د دارالعلوم دیوبند صدر مدرس دی و یو ځای ته چا بوتلی دعوت او دعوت قبلول سنت دی وی چې کله مې یو نوړی خولې ته کړه او هغه نوړی مې د دې تالونه لاندې لاړه وی دغې وخت کې راته پته ولګې چې دا کم سړي دعوت له راوستی یم د ده دا پیسه خو د حرامو د کاروبار خو د حرامو دی یاره دا خو نه خورم وی هغه باقي ډوډۍ مې ونه خوړه خو هغه یوه نوړی زما د وجود ته دننه تلې وه وی د 40 ورځو پورې د هغې هغه تیارې ما په وجود کې محسوسولې ذکر اسکار او تلاوت له مې زور ورکړی او هغه ظلمت او تیارې مې په وجود کې محسوسولې کله به مې وی راشه په دې ګناه ورچپه شه کله مې په دې ګناه باندې ورچپه شه دا ګناهونو ته به مې هغه ړه کېده وایي چې 40 ورځې مې په ځان باندې سخته تېره کړه ذکر اسکار مې وکړه هغه اثر ختم شو نو د حرام شي چې غیر اختیاري دننه لاړه دومره ظلمت او تیارې پیدا کوي نو چې قصدن یې خوري چې سال به بعضې سړی به وایي چې دی خو سار او ماښام خورم والله مونږ خو پې ډوپېږو نه نو چې د یو انسان توره جامه او ته پې په تور بالپین باندې کیله راکاږرونه هغه نه ښکاري دا خو چې جامه سپینه وي نو په هغې باندې تور داغ ښکاري د علماو جامه وړه پاک دی چې لږ حرام شی لاړ شي هغه پې پوهېږي او چې کوم انسان ټول عمر حرام خوري هغه به په هغې باندې څه پوه شي دارالعلوم دیوبند چې کوم علماو نو دغلته دیوبند کلی کې یو سړی شاجي د هغه نوم و شاجي او دا شاجي غریب سړی نو ده به واښه او ګیا راوړه چې کوم واښه او ګیا به یې راوړل نو هغه به یې خرڅول نو هر سړي به وی چې موږ ګیا الو د شاجي دا ګیا بالو ځکه دا د ډېر نیک انسان ګیا ده او د ده دا ګیا به موږ ګلو نو چې شاجي به کله پڼ راوړه نو دا خلک به ورته داسې لینډ کې ولاړو نو د ده دا قاعده وه چې په پڼ باندې به چا لاس کې خړومبې نو بس هغه له به یې ورکوله
او پشپک پیسې به غیا خرصول نه داغې نه پیسې زیاته خرصول نه کمه نو چې سنگ به غیا خرڅ کړو شپک پیسې به واغشتې نو 2 پیسې به هغه سات په غریبانو باندې تقسیم کړي او 2 پیسې به راواغشتې هغه به کور کې په یوځای کې خو دې جمع به کړي او 2 پیسې به په خپل خزو او بال بچو غریبانو باندې لګول شاجي دغه په خپل خزو په بچو لګول 2 به خیرات کې 2 به جمع کولې روزانه به 2 پیسې جمع کولې نو چې کله کال به تیر شو ناغه 2 پیسې نه بس ډېرې پیسې جوړ شوی نو د دارالعلوم دیوبند چې څومره علماء هغه به ټول راغختل اغویله به دعوت کو نو مولانا یعقوب رحمت الله علیه وی ټول کال به موږ د شاجی صاحب د دعوت انتظار او چې یا الله د شاجی صاحب دعوت بکله راځي نو چې موږ به داغه دعوت خوړو نو د 2 میاشتو سلويخت ورځو پورې موږ به په دې خپل وجود کې یو نورانیت محسوسو او داسې بم دې مانزت او تلاوت او ذکر اسکار او عبادت ته په داسې شوق کیو او داسې لذت پراته ملاوي د چې غږ مکوا دا د شاجی صاحب د خوراک د برکت نه نو چې کم خوراک پیسې حلالي او داغي هغه خوراک ته کې استعب عبادت ته شوق کېږي شوق دانن عبادت دامون په موږ باندې بوج دی مونږ تمړنه کېږي ذکر اسکار او تلاوت تمړنه کېږي او دا بوج دی دا ولی دا خوراک ګډوډ دی کړ نورونو مونږ او دس پکاو بعضی خلک هغه جواره کوي په دې موبایل باندې ډېر خلک هغه جواره کوي د الله لپاره دې نه ځانو ساتي ګوره په جوارو باندې په سود باندې او په دې شذونو باندې مال زیاتیږي نه اسې د آخرت تبیدا کم مال او دولت چې ستاده پر رب العالمین ستا په قسمت کې لیکل دي هغه بدل رب العالمین هغه درکې جوارو ته دې شذونو تاجت نشتا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی هغه بدن به جنت ته داخل نشي چې داغه پرورش په حرام خوراک سره شي د دوړو جهانو د سردار مبارک وینا ده د کم بدن پرورش دا چې په حرام خوراک سره شي د دوړو جهانو سردار مبارک وي دا بدن به جنت ته نه داخليږي نو چې اوس د یو انسان کاروبار حرام دی یا هغه پیسې تنها حرامه نور تنخواه به ورته حلاله ملاویږي خو نور رشوتونه بالي او دې د خپل بچو هغه پرورش په دې حرام خوراک باندې وکي د دې بچو دشمن دی او دوست نه دی ځکه د دوړو جهانو سردار مبارک وي هغه بدن به جنت ته نه داخل نشي دا هغه پرورش په حرام سره شي نو چې د خپل بچي پرورش ته په حرام خوراک سره وک دا بدبخت او ظالم تا دا بچي د جنت نه لري ک او دا د جهنم خشاک کدا بچي د قبر تا د ماران او د لمانانو کور ک نو دا د بچي دوست او د بچي دشمن لک سوچ پکار دی د دوړو جهانو سردار مبارک فرمای وی چې یو سړی یو جامه والی جامه او په 10 درهم باندې یو جامه واغشتا او په دې 10 درهمو کې 9 درهم او 10 روپیا د حلال دي او 1 درهم پکې د حرام دی یو په 10 درهم واغشتا او په دې 10 درهمو کې 9 درهم د حلال دي او 1 درهم پکې د حرام دی اوس دغه جامه چې د په بدن ده نو پاک پیغمبر مبارک وي چې ترسو پورې دا و جامه د په وجود وي د به مونږ نه قبليږي ګور 10 درهم پکې حلال دي او 1 درهم پکې د حرام او د مشکات مبارک کې حدیث دی او چې ترسو پورې دا جامه دا د په وجود باندې په وجود نو پاک پیغمبر مبارک وي د به مونږ نه قبليږي نو چې بیا ټول جامه په حرام واغشتي هغه خوراک چې کې هغه د حرام وي هغه چې کم وجود ته کم اسکاک ور داخليږي هغه د حرام وي نو بیا بسکه دا خدا خدا دا کیبل یو لګی دی غنی هر انسان به کونډا چولی او د بیلی غلاګانې بوي نو تلک سوچو ک الله دی خیر پیخ کی دا بیلی دا د ټول خلقو دا د یو کس نه دا د دوړو جهانو د سردار مبارک صحابي دی
کرکر رضی الله عنه او د پاک پیغمبر مبارک د سامان حفاظت کو. نو چې کله دی وفات شو نو پاک پیغمبر مبارک وی هو په نار صادر ته توشوی رضی پور کی وینم د جهنم پور کی وینم. چې کله صحابه لاړل او د دغه صحابي سامان ولټاو نو په جهاد کې چې کم مال حاصل شي هغه کې ټول مجاهدین شریک مال غنیمت ورته وي. بیا به د فوجانو د مجاهدینو چې کم مشر دی د مجاهدینو هغه به پټولو باندې تقسیمي. نو هغه صادر لا تقسیم شوی نو مال د غنیمت نو تقسیم شوی چې دغه صحابي کرکر رضی الله عنه داغه نه صادر غشتو نو پای کې دی سم کېدا او د نورو خلکو سیم وي پکې. نو پاک پیغمبر مبارک وی هو په نار پور کې دی. اغه صادر چې ټول خلق پکې شریک ته هغه غشتو د رسول الله مبارک صحابي دی او امام الانبیاء وی هو په نار. نو سبب چې دا بیله دا د یو انسان حق خو نه دی دا خود ټول خلقو حق ته. بعض خلق بدبخته د ګیس کنیکشن میټر هم لګولي په پټه باندې کنیکشن بوتلی ال تاوی سره خبرو کې په پټه کنیکشن بوتلی په دې باندې به خوراک پخې یا د بجلی اغلا بکې او به براله هغه به ته په کټوي کې چې په هغې باندې بودس کې مون بکې یا ونه کې خو کټوي کې خو به چې هغه بس کې کنه. هر انسان مولا د جت او تنشته خو بس صرف د عمل جت ته. د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی زما د قسمی په هغه ذات باندې چې داغه په قبضه کې زما ساده. نو امام الانبیاء خو صادق او مصدوق ته خو چې قسم اونخرو مې خبره من منو. او امام الانبیاء وی زما د قسمی په هغه ذات باندې چې داغه په قبضه کې زما ساده چې یو بنده په خپل خېټه کې خرامه یوان وړی واچي. ګوره بیا درته حدیث وایم وی په هغه ذات باندې مې قسمی رسول الله مبارک وی دا هغه په قبضه کې زما روح او ساده چې یو بنده په خپل خېټه کې خرامه یوان وړی واچي نو سلوي خورد پورې هیڅ عمل هم نه قبلېږي. نه منځ قبلېږي نه روجه قبلېږي نه ذکر اذکار او نه تلاوت قبلېږي. نو چې یون وړی امام الانبیاء وی خېټه ته ور واچوله او وی زما د پاغې ذات قسمی چې د هغه په قبضه کې زما روح تی روح یون وړی چې خېټه ته ور واچوله وی څلوېښت خورې پورې عبادت نه قبلېږي. نو د دواړو جهانو سردار مبارک دروغ وی کړي شه. نو چې یون وړی د خېټې ته صاحب ور واچوله او مون دې نه قبلېږي روجه دې نه قبلېږي څلوېښت ورځو پورې د ذکر اذکار نه قبلېږي نو چې سهار هم خورې او غرمې هم خورې او مازدیګر هم خورې ټیک شوه ته بیا په ځان حلاله کې. شیطان سره د دنیا دلایل بار چا سره هر چا سره به دلایلي ځان تره به دلایل نیغ نیغ شره دا خو داسې او داسې نور پړه کې هر انسان په دې باندې پوه دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی دا کم انسان وجود ته چې حرام خوراک لاړه وی د انسان به جنت ته نه داخلي اله به جنت ته چې الله ته دا غوښې په جهنم کې وسوځي. دا داسې وړه خبره نه ده. مونځ به کوو روجه به نیسو زکات به ورکوو نیکانو خلکو سره اتقیو خلکو سره پرهیزګانانو خلکو سره به زمونږ ناسته پاسته خراب خلکو سره غلطه ناسته پاسته نه. ځکه نن سبا په دې آیسو باندې ډېر خلک راوړېدلي دي او دلته زمونږ یو ملګری دی جومات کې ما ته وایي دا خلک په دې موبایلو باندې څه جواري مواري ما ته وایي شروع شوې ده. زه خو دا غټ موبایل نه ساتم په دې موبایلو باندې جواره د الله دپاره دې نه ځان وساتئ دا طبعي ده. دوکې یا الله زمونږ نه راضي شي الله د خپل قهر نه مو ساتئ د خپل عذاب نه مو ساتئ د دواړو جهانو خیر راله پروردګار راکړي. زمونږ سره ملګري ادریس صاحب دی لال محمد صاحب دی دا د پېښور نه راغلي دي مونږ سره ډېر زیات محبت لري. الله دې په ژوند کې برکت پیدا کړي الله یې د حلال رزق نصیب کړي او دا چې کم کاروبارونه کوي الله دې ورته مخکې بوتلېږي. زمونږ مدرسه دارة الحدیث الله ترقی ولا ورکه قبولیت او مقبولیت ولا ورکه او دا غي چې کم طالبان پکې سبق وي الله محدثین او مفسرین ته جوړ کې. زمونږ د محله کې د بوډاګان سپینګری دي دا زمونږ د محلې مشران دي دلته شمس الحق کاکا شو نهال لالا شو او دغه رنګې د دغوی دی پلار دی د ما ته ډېر یادین یا زلی دی پلار دی نور محمد اجي صاحب شو داسې نور مشران داود اجي صاحب دی په محله کې دي دعا ورته کوي څومره موږ د محلې سپینګری دي الله دې ول جون
ژوند ورکړي. دا زموږ جومات کې خشته ښکاري په دې سپین ږیرو باندې. دا د محلې مشران دي، الله دې ژوند کې برکت پیدا کړي او زمونږ او ستاسو په مین کې دی الله د محبت او اتفاق زندگی نصیب کړي. ګوهر لالا زمونږ ورور دی، د هغه کور والله بیماره، دعا ورته وکړي الله دې ورله شفا ورکړي، الله دې روغ صحت نصیب کړي، بیماري دې الله په روغ صحت باندې بدله کړي. الله آخر وخت په خولې دا کلمه روانه کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.